وار ورکوو حاجي صاحب ښاغلي شیندګل شیرزاد ته چې هغه د پی ټی ایم د پی ټی ایم فعالیتونه د پښتنو وبخښئ د پی ټی ایم د پښتنو د اتحاد او اتفاق وروستۍ مورچل په هکله خپله وینا وړاندې کړي چې دغه عنوان زموږ د نن ورځې سیمینار هم ده او دا ډیره مهمه موضوع ده. ښاغلی حاجي صاحب شیندګل شیرزاد، مهرباني وکړئ. مننه. سلام تاسو ته او ټولو دغه ملګري او دوستان چې ما ویني او یا کمرې شاته ناست دي او ټولو د پی ټی ایم ملګرو ته سلام درناوی وړاندې کوم او خاص سلام ځانګړی سلام تاسو مېرمنو ته، تاسو غیرتي او ننګیالیو او خویندو ته چې د مبارزې سنګر ته راوتلي او مبارزه کوئ او د دغه نیمګړي بدن دغه اړخ پوره کوئ. زمونږ ویاړ یې او موږ په تاسو حساب کوو او تاسو ته د لا نورې پیاوړې مبارزې دعاګانې او هیله کوو. زما خبرې به هم ستاسو د ملګرو چې خبرې وکړي ښې خوږې او قیمتي خبرې وکړي ما ورنه یاد وکړله، یاد مې کړه ورنه. زه به هم دغه پی ټی ایم یو اجتماعي حرکت دی او دغه مختلف ابعاد لري، مختلف اړخونه لري. یو اړخ ته به زه هم څه پراګنده نظر وکړم. ما ته په خپله باندې هغه ورځ رایادېږي چې کله د پی ټی ایم اولنۍ درنه وه په اسلام آباد کې او هلته دغه جم و جوش چې دغه سیاسي رهبرانو چې د ډیورنډ خط خواته پراته رهبران دي لکه عمران خان او هغه فضل الله مولوي صاحب فضل الرحمن او دا نور د مشران ټول چې دلته راغلل، نو دوی هم یو ډول تمې او د امید ملاتړ د دوی نه څرګندول. دوی په دې فکر و چې دا ځوانان دي او دا به موږ ته د یو دغه په توګه باندې د یو لقمه نان په توګه به موږ ته لاسته راشي او د دې نه به موږ استفاده وکړو. هر یوه ورته د ملاتړ او د دوی د خبرو د تایید هغې کول، سینه یې ډبوله. مګر وروسته تر یو مودې نه چې ولیدل شو چې دا ډېر یو غښتلی او پیاوړی غورځنګ دی او دا نور د چا په لومه کې نه نښلي، نو ورو ورو ورنه شاته شو او اکثر یې بیا په مخالفت باندې لاس پورې کړو. یوازې ډاکټر صاحب مسعود چې هغه تر ننه پورې په مېړانه ولاړ دی او بل مشر محمد خان اڅکزی صاحب چې هغه که په خپله په دغه شپو کې د عارف وزیر شهید په هکله څه داسې اکټیو حرکت ونه ښودو، ولې په تمامه معنا باندې د ده مونږ دغه تاییدوو او دغه ملګرو د ګوند ملګري ټول زمونږ په دغه کې ولاړ. نو دغه مخکې افریدي صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړه، وویله چې انګریزان چې د هند وچې ته راغلل نو چې بیرته وتل، زه دې خبرې ته اشاره کوم چې دوی بیرته وتل، دوی دلته ډېره یو لویه یو توطیې دلته پلان کړې وه، یو لویه دغه استراتیژي دلته جوړه کړې وه. دوی د درې استقامتونو درې عنصرونه استفاده کوله. یو د دوی هدف د دغې استراتیژۍ نه دا و چې دوی دلته هم په دغه سیمه کې پاتې شي او خپلې ګټې وساتل شي او هم خپله بدله واخلي. د دغې بدلې دپاره یو هیواد رامنځته کړو، تش په نامه هیواد چې هیڅ نه تاریخي ارزښت لري، نه کومه تاریخي سابقه لري، هیڅ نه دغه نه لري. دغسې یو هیواد یې رامنځته کړو چې هغه اصلا یو هیواد نه و بلکې د دوی یو ایالت و، د دوی د ګټو د ساتنې لپاره رامنځته کړو. دوی ته تیار نفر روزلي وو، دوی ته تیار استخباراتي او ایجنټان یې ورته روزلي وو، په دیني او په مذهبي برخه کې ورته داسې کسان چې حتی د دې سیمې د خلکو په قواره او قیافه باندې وو، دا خلک یې تیار ورته روزلي وو او دلته یې دغه کړه. دوی په درې استقامتونو کې کار شروع. یو کار یې دا و چې دوی مذهب د عقیدې نه ورته ویستلو وسیله یې جوړه کړه او د همغې ورځې نه چې دوی په دغه وسله باندې پښتانه وهي، لر او بر پښتانه وهي او جنګ اور ورکې دوامدار بل ساتي، یوه وسله دا وه. دویمه وسله تطمیع وه. دوی به امتیازات ورکول هغه چاته چې لږ وبانه پوزه و، یو څه به ورته د دوی تمه کېدله،
هغوی ته امتیازات ورکول، تطمیع کولو به ځمکې او فرمانونه په پوج کې په وظایفو کې نوکریو کې دا به استخدامول. درېیمې دغه تهدید و. تهدید و که څوک به په دې دوه لومو کې ورسره ونه نښته، په دې درېیمه لومه کې به بیا راګیرولو، بیا به یې وژلو. او دغه ثبوت دپاره د بابري مسله چې هلته پاچا خان د عدم تشدد په سیاست کې بالفعل لګیا و، هېڅ نه وه غیر قانوني او دغه یې نه وکړې، او هغه زندان ته بوتل د ملګرو سره. او بیا د ده په ملاتړ باندې په سولامیزه مبارزه باندې د ولس خلک راووته، ښځې، نر، ماشومان او سپین ملا په نامه سړي بیرغ مخکې لاس کې نیولی و. 2 ورځې کم یو کال د پاکستان د جوړېدو نه و پېښه، په دونه بې شرمۍ باندې او په دونه جرأت باندې په دغه لاریونوالو باندې حمله وکړله. په سلګونو 950 کم زیات نفر یې ووژل او د مسجد نه ورباندې حمله وکړه. او دوی بیا د شفاخانه کې د دوی د مړو نه د مرمۍ تاوان هم وکړو. په دونه بې شرمۍ و په دغه باندې دوی دغه کولو، برخورد کولو. نو د دغو فشارونو، د دغو وژنو په عکس العمل کې د دغه ټولنې یو عکس العمل و چې پی ټی ایم یې راوزېږولو. پی ټی ایم د نقیب شهید په وینو باندې چې شروع شو، او عارف شهید به وروستی هم نه وي او اولنی هم نه و. نو دغه وینو تویدلو ته دی دوام ورکړلو او پښتانه په بېرحمۍ باندې په ظالمانه توګه باندې وژني. ولې هره وژنه چې کوي دوی تاوان ورکې کوي، هره وژنه چې کوي پښتانه په هغې باندې عکس العمل شدید ورته ښیي، د پی ټي ایم په شاوخوا باندې راټولېږي او د دوی ته دغه یو جدي عکس العمل کوي. زما خپل فکر باندې پی ټي ایم چې د پښتنو د مظلومیت اواز دی، د پښتنو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره یو سنګر دی، باید دا پیاوړی شي او د دې بریا ممکنه ده. د دې بریا ته ډېرې هیلې دي، ځکه چې ټول دلایل د بریا شته دی. چې یو خو زمونږ ځوانان په دې باندې پوه شول چې دا جنګ چې دی که نه، دا دیني او مذهبي صبغه نه لري، دا دروغ ده، دا غلطه وه، دا غولونکې وه. خلک په دې باندې پوه شو چې دا جنګ اصلي علت چې کوم دی، د دې جنګ منافع دي، ګټې دي. او څو شیان دي د جنګ علتونه؟ څو دي؟ جنګ یو علت دا دی چې موږ خزانې لرو ښې پرېمانه، زمونږ جیوپولیټیک دی، زمونږ اوبه دي، زمونږ اقتصادي لاره ده چې موږ په یو اقتصادي څلورلاره کې پراته یو. او بل علت یې زمونږ د جنګ دا دی چې خپله دغه لر افغان یا پښتانه دا د خارجانو د سترو قدرتونو په وړاندې دا داسې د یو متاع په شکل باندې دغه کوي. دوی وایي که دا مونږ ته په لاس راشي بره له وجې نه چې د دوی شتمنۍ به مونږ خورو، دوی په اندکه مزد باندې مونږ هم په خپل منځ کې سره جنګولی شو، هم په نورو ځایونو کې استخدامولی شو. دغه د جنګ په دغه باندې په دغه توطیه باندې اوس پښتانه پوه شوي دي، خصوصا ځوانان پوه شوي دي او ځوانان رامنظم دي، رامتشکل دي، د پوهې خواته یې مخه کړې ده او په یو سنګر کې د راټولېدو په حال کې دي. او نور هم دا هغه وخت نه چې پی ټي ایم ایجاد شوی دی، په میلیونونو پښتانه خصوصا ځوانان چې ورته تمه کېږي، هیله ورته کېږي، دوی په دې پی ټي ایم کې راټولېږي او دا سنګر پیاوړی کوي. د پی ټي ایم د بریا هغه او د امیدوارۍ هیلې هم د همدغه ځای نه دي چې یو خو دغه ځوانان په دې باندې پوه شو چې جنګ مذهبي دغه نه لري بلکې د اقتصادي دی. بل یې وویل چې موږ به په یو مرکز باندې سره راټولېږو، په متحد شکل باندې به د خپلو ګټو نه دفاع کوو، خپل حقوقو نه به دفاع کوو. بل چې دی که نه یو ښه قیادت پیدا کړو، ښه قائد دی، ځوان قائد، پاک سپېڅلی قائد او ښه رهبري لري. او دغه رهبري په شاوخوا باندې که دغه پښتانه په همدغه مېړانه باندې راټول شي نو انشاءالله موږ د بریا خواته ورنږدې یو. مشکلات هم لرو، کړاوونه هم شته دی په منځ کې، زموږ د ناپوهۍ، زموږ د مذهب افکارو نه غلط استفاده کول، دا اوس هم لا د وسیلې په توګه باندې موږ په دې کې دغه کېږو. خو د امیدوارۍ هیلې هم زیاتې دي. زه په دې اخر کې یو څو
پیشنهادونه لرم دغه پیشنهادونه که د حد او د اندازې نه زما د صلاحیت نه بیرون وي هغه نو به ما تعاقب وکړي هغه به زما مسؤلیت وي د پی ټی ایم دغه نه زما خپل شخصي پیشنهاد دا دی چې څو شیانو ته چې یو خو دغه د جلب و جذب پروسه پی ټی ایم ته باید پیاوړې شي زه خپله دغه وړاندیز کوم چې د جلب و جذب پروسه هم د نارینه‌وو په برخه کې هم د ښځینه‌وو په برخه کې مخکې خور ورته اشاره وکړه چې د ښځو برخه اوس پیاوړې شوې بېشکه چې پیاوړې شوې مګر لا دغه نه ده مکمله نه ده لا نیمګړې ده زه د خپله د نارینه‌وو په برخه کې زه ځانګړی پیشنهاد دا لرم چې باید یو سړی یو د پی ټی ایم ملاتړی یا د پی ټی ایم غړی باید خپله مبارزه د ځان شروع کړي اول ځان ښه قانع کړي چې زه په حق روان یم په غلطه روان یم که په صحیح خپله چې قانع شو خپله میرمن دې قانع کړي خپله میرمنې نه وروسته د خپل بچیان خور لور زوی مور و پلار دې سرحد ته دې وځي او دغه خوني ارتباطات چې په دنیا کې چېرته دي د تلیفونونو د ذرایعو نه دي دا د پی ټی ایم سنګر ته راوبولي دغه منطق دې ورسره ووي دا د جلب و جذب دا زه خپله من دغه تجربه باندې زما په ټولو ارتباطاتو کې زما په خوني او شخصي او کاروباري او په دې روابطو کې موږ ټول په دغه فکر باندې په دغه سیستم باندې کار کړی دی او موږ دغه نتیجه ترلاسه راوړې ده چې موږ اوس په افتخار سره ویلی شو چې موږ د پی ټی ایم ملاتړ یو دویمه خبره د ښځو په برخه کې زما یو مشخص وړاندیز دا دی چې دغه خویندې چې په پی ټی ایم کې اوس بالفعل فعاله دي لکه تاسو چې اوس حضور لرئ تاسو هر یوه باید ځان ته یو ټارګېټ وټاکئ 15-19 مېرمنې باید حداقل په میاشت کې یو لارینه قانع کړي او د پی ټی ایم سنګر ته دغه کې راولي اول درځي تاسو ته راځي ښه سم راځي مهرباني یو د دغه جلب و جذب دغه وسیله باندې خپلې دغه مېرمنې چې اوس په کامله باندې آګاه مېرمنې دي په مسایلو باندې واقفې دي واردې دي باید دوی خپلې نورې هم مسلکانې هم فکره مېرمنې پیدا کړي او دغه د عزت او افتخار سنګر ته راوبولي او دغه مبارزه دغه کړي دویم ټول د پی ټی ایم ملګري هر یو مېرمن لري هر یو مور لري هر یو خور لري هر یو لور لري دا ملګري باید په مسؤلیت باندې نورې د خپلو مېرمنې خپلې د مېرمنو برخه دغه کې راپیاوړې کړي دا دویمه خبره دویم پیشنهاد مې دا دی چې ټولو ته په درناوي باندې چې د عدم تشدد سیاست ته باید موږ دوام ورکړو او دغه د عدم تشدد سیاست زموږ لپاره یو زماني فرصت دی چې په دغه کې موږ خپل تشکیلات منظم کړو خپله ټولنه منظور پښتون همیش دا خبره کوي چې ګورئ پښتانه تنظیم سازي وکړي د پښتنو او ذهن سازي وکړي موږ د عدم تشدد د سیاست په پیروي کې موږ تنظیم سازي او د ذهن سازي فرصت یې موږ ته مګر د ځان ساتنې د ځان د دفاع لپاره او دغه د عدم تشدد سیاست دا انتخابي سیاست دی دا ډاډمن سیاست دی او دا هیڅ پښیماني نه لري مګر د خطراتو د متوجه کېدو په وخت کې باید د پی ټی ایم ملګري ټول پښتانه باید د ځان د دفاع په خاطر باندې هم فکر وکړي هم ورته منظم تشکیلات ولري هم ورته پلان او فکر ولري داسې نه ده چې باید سړی د هغه د نظر نه وغورځوي ولې د عدم تشدد سیاست نه کول او تشدد ته تلل دا زما په فکر باندې دا تاواني دغه د نظر دی دا زه خپله باندې نور د هر چا نظر ته احترام دی زه په هغې باندې څه نه وایم خو د ځان د دفاع فکر کول او تیاری کول دا هم زموږ لپاره یو ضروري خبره ده دریم پیشنهاد زه د پی ټی ایم مشرانو ته رهبرۍ ته یو پیشنهاد جدي پیشنهاد لرم چې د اطلاعاتو په نامه د یو ارګان ایجاد کړي اطلاعاتو ارګان په څه معنی داسې مطمئن او ازمایل شوي کدرونه د پی ټی ایم چې هغه ځان نه ورکوي ځان نه خرڅوي هغه باید انډرګراوند فعالیتونو ته سوق شي هغوی موږ ته باید په پوځ کې چې اوس پکې شکست ګډ شوی دی پوځ کې متردد دي خلک اوس دغه اواز د هغوی غوږونه هم نیسي دا په پوځ کې باید نور هم کار وکړي
په پولیسو کې کار وکړي د پښتنو ترمنځ ووایي چې ګورئ د تاسو په لاس باندې پښتانه وژل کېږي. دغه تبلیغاتي وسیله هملته وي، ولې هغه خطرات چې د پوځ کې تصمیم نیول کېږي، د پولیسو کې نیول کېږي، په نورو ارګانونو کې د پی ټي ایم او د پښتنو په ضد نیول کېږي، د دغې نه بیرته اطلاعات هم باید دغه ته ورکړي، د پی ټي ایم رهبرۍ ته باید اطلاعات ورکړي. نو زه دغه زما وړاندیزونه دي. او بل خبره په دې تلو کې یو خبره مې کوله چې د تیرو خبرو په دوام باندې که داسې ووایم چې موږ باید په دې پی ټي ایم کې د شخصي ګټو نه دغه د اجتماعي ګټې، دغه د غورځنګ ګټې باید دغه ونیسو، برترې وګڼو. یا همدې نګاه نه که د لازمو په ځایونو کې د چندې او د کومک او د مرستو خبره هم په منظم او سیستماتیک توګه باندې رامنځته شي، زه یې تایید او ملاتړ کوم. وروستنۍ خبره زما دا ده او په دې باندې ستاسو سره خدای پاماني کوم چې هغه دا ده چې په 20مه پېړۍ کې د عیسی علیه السلام د تولد نه 20 پېړۍ او 20 کاله تېرېږي. په دغه 20 کالو کې، په دغه 20 پېړیو او 20 کالونو کې او دغه د ځمکې کوره باندې چې 18,000 کم او زیات قومونه اوسېږي، په دغو کې د یو سړی ووایي چې په دومره کم زماني فرصت کې د یوې کورنۍ نه 18 جنازې وځي، 18 جنازې وځي، او هغه په یوه ګناه باندې چې موږ جنګ نه غواړو، موږ سوله غواړو، موږ مه وژنئ، موږ ته خپل انساني حقوق راکړئ. 18 جنازې او 18 کونډې ناستې دلته، یتیمان، دا حالت. او زموږ غفلت، موږ وایو چې پښتانه باید منظم شي. د علي وزیر مور یا د دغه مور د عارف مور او لورې دا باید 18 کونډې یو بل ته ګوري په څه ګناه چې موږ مه وژنه. او هغه چا په لاس وژل کېږي، د هغه چا په لاس وژل کېږي چې دی ورته ژوند غواړي، دی د هغه لپاره ځان قرباني کوي. همدغه په پښتو خبرې کوي، پښتون دی. دغه ناولو چټک انسانانو ته دغسې دغه دی چې باید یوه خبره باید وشي چې زه د خپله خبره د منظور په یوه خبره باندې دغه کومه چې نه به خرڅېږو، نه به وزرېږو، مړه کېږو به. عارف مړ شو، خو علي وزیر په شا باندې قدم کېښو، مخکې دې وایي چې زه دې قربانیو ته تیار یم. موږ باید نور مخ ته لاړ شو، موږ باید منظم شو، او شاته تګ زموږ باید نورې کښتۍ سوځېدلې وي. موږ د دغه رهبرۍ لاندې دغه زه خپله باندې دا خبره کې اضافه نه شي، زه د منظور په رهبرۍ باندې که نه، زه ورسره شخصي روابط نه لرم، خو ډېر ورباندې مطمئن یم او ډېر په ویاړم. او دغه ټول ملګرو ته یو دعوت ورکوم چې دغه سنګر کې د دغه سړي ته رهبرۍ لاندې رامنظم شي، که دغه د شاهدانو سلسله زموږ ودرېږي. ارمان وګوره، یو لوی عالم، یو لوی شخصیت، یو لوی انسان لاړلو. نو زه نورې خبرې رانه ګډوډې کېږي. خویندو ته خواهش کوم چې د خویندو سنګر باید ستاسو د لارې نه او د پی ټي ایم د ملګرو د لارې نه چې خپلې مېرمنې باید دې سنګر ته راوځي. نور زمونږ ګوره، نور زمونږ دپاره د نجات وسیله یو غیر د خدای نه او غیر د موږ د اتحاد نه بله نشته. ګورئ که متحد نه شو، دا نور ګپ شپ د هسې عادت په شکل باندې به جلسې هم کوو، میټینګونه، مظاهرې هم کوو، لاریون هم کوو. زمونږ نه بمیاتوم نجات راکولی شي، نه یې توپونه راکولی شي، نه یې راته وژنې راکړي، نه یې راته ټوپک راکړي. که متحد شو، موږ بیا متفق کېدی شو، بیا اتفاق کولی شو چې څه باید وکړو. لکه مخکې خور چې وي چې راځو د یو سفارت مخ ته کېنو، د یو په کشلې ته ورځو چې ولم مړم که، خو موږ متفق نه یو، متحد نه یو. متحد چې شو به زموږ هر څه کېږي، نه به خرڅېږو، نه به شاته ګرځو، نه به نور هم په مخه ښه مننه. ډېر وبښئ، وروستۍ خبره مې معاف کړئ، ډېره بښنه وکړئ.